یو کس تپوس کوي چې یو سړی دعوت کړو او د دعوت نه پس الله سوچت کلو دعا غوستا نو دعوت نه پس د روټۍ د خوراک نه پس الله سوچتول دعا د پاره څنګه دي کدا سنت نه غني لازمی نو بیا جایز دي او اسه دعا دغه سه غوسته شي بغیر د الله سوچتور نه د روټۍ نه پس یو کس تپوس کوي چې جانماز باندې استری کول جایز دي او کنا په جانماز باندې استری کول جایز دي کنه په جانماز باندې استری کول جایز دي وای چې یو مولانا صاحب یو نائب اوساتي او وتوي چې خلکو ته مز ورکو او جمع ورکو او پیسې د نائب ته نه ورکي نو آیا دا پیسې د مولانا صاحب ته حراميږي او کنه کدی نائب سره دا خبره کړي چې تب ما سره او زبتا ته دومره پیسې در کوم نو بیا دا پیسې حراميږي په دوانه او کدا خبره وسره نه کړي تبرعا مسکو دل تکیا نو بیا نه دي حرام یو کس تپوس کوي چې بازاري رنگونو باندې وخت تورول دا څنګه دي وختو تورول نه حدیث مبارک کې ممانعت راغله البته سور رنگ د نکریزو رنگ یا سرخی طرف ته مایل رنگ دا ورکول شي بل ته پوسې کړي دی چې په کټونو کې کوم کټمل وشي دا غي کټمل وینا د کپڑا او بدن پورونو خرینو مز وسره کیږي نو چې دا د مز نمخ کې تا اولیدا دا وینا اوینځه او کوم مز دی پکې او کو تا ته پته نه او بیا تا او قتل او دا د یو درهم نه کموا بیا د مز شوي دی او که د درهم په مقدار و یا زیاته ونه بیا د مز نه دی شوي او د درهم مقدار دا دی چې دا تلې دا سه بالکل نیخ کې دا ګوت خطه زماراله او په دې تلې کې وبو واچي دی وبو چې څومره زیونی و دا د درهم مقدار دی یو کسوی چې په جنت کې د مور او پلار سره ملاقات کیږي او کنا او جنت کې دای سره همیشه سړی پاتې کېدې شي مور او پلار سره په دنیا کې پاتې شو خوشاله که په جنت کې بیا خپل وي چې دای چې ته بل ځای کې وې نو خبو ما سره دلته ولې دی ردی جنت زیاده سي دې چې هغه د مزو دی حال ته مور او پلار باندې خپل ځای وستا خپل ځای یو کس تپوس کړي چې په بریلیانو پسې مسکی یو کنه مونږ ته استادانو وی چې د دې وړو کې امام او مولا چې وی پاغه پسې مسکی بل تپوس کړي چې په پټه باندې نکاح کول جایز دي کنه کوم نکاح چې گواهان نوي نو نکاح نکېږي او ښکارا نکاح دا چې پاغه کې کم از کم 2 گواهان موجود یو کس وی چې زما ضرور واده ده او ما د کور بنیانو ته وی چې غانې بجانې بګه ملګوي لیکن هغه زمان نه مانی اوس چې کله دا غانې مانه اورم نو زه ګناګارم کنه کچرته په شوق سره اوري او تا ته فندر کې نو بیا ګناګارې او کستات نفرت ته او پتا باندې اورېدل بد لګي او ته وی چې دا پکې نه وی وینا دیم کړي د نو بیا نه ګناګار یو کسوي چې یوټیوب چینل جوړول څنګه دي خاص کر د مذهبي امور لپاره دا د هغه مولا صاحب نه تاسو کا چې څوک د دې سیس قائل ویزه د موبایل د سره خلاف هم نو دا مسلو جوابونه نور یو کسوي چې د 2 کسانو په خپل کې دښمنی ده یو طرف نه 2 کسان وجل شوی دي چې د چا کسان وجل شوی دي هغه وی چې مونږ بیا د دې قاتل نه یریږو نو آیا دای دا قاتل په اجرت باندې قتلول شي او کنه د قاتل نه قصاص اغشتل دا حکم دی د الله جل شانه کتب علیکم القصاص فی القتل او د قصاص خپل شرایط دي او غدا چې حکومت په دې دا قصاص اخلي او که په خپل یو سړی د ګناه په موقع باندې هغه کس لاندې کی او هغه سات وجلو چې څو وخت د مقتول وجلو نو داسې کولای شي یو کس وای چې یو سړی د زوی واده ده را روانه میاش هغه یو صدقه کول غواړي او صدقه مقصد دا دی چې دا واده په خیر سره وشي نو دا صدقه نفلی
اوس وکي او کنه چې کله د ناوی ډولۍ راشي په هغه غرض وکي دا صدقه اوس کول پکار او صدقه په دې نیت باندې کول ټیک دي لیکن کدا واده داسي چې پاغه کې د خلاف شرع امور او ارتکاب کوي نو هغه ټیک نه ده یو کس تاسو کوي چې نن سبا بعضی ناتونه د پښتو د غانو د سندرو په طرز وي او چې کله سړی دا نات موري نو سندرو طرف ته ذهن زی او اکثر خلک دې سره خان دي هم داسې اوریدل څنګه دي نو چې کله دې انداز سره خلک خان دي او د سندرو په طرز باندې په غوګونو کې لګي دا ویل مکروه دي یو کس تاسو کړي چې تا یو ځل د جمعې په بیان کې ویلو چې کله خلک د شپې عبادت کوي نو جبرئیل علیه السلام دې سره ملاقات کوي نو آیا د دې سړی ته دا علم وی چې ما سره جبرئیل ملاقات کړي نه د دې هیڅ پته نه وی چې کله جبرئیل علیه السلام ګرځي او ملاقات کوي نو د دې خبرې پته نه لګي البته بعض حضرات اکابر وایي چې په هغه شپه باندې د زړه ته یو داسې خوشحالي او سکون او سرور محسوسيږي چې دینه مخکې کله د نه محسوس یو کس تاسو کړي چې زمون په کلی کې خلک سره زر کې دي زرګرانو څخه د میاشتې 15000 روپۍ هم اخلي او چې کله دا سره زر واپس کوي نو دا سره زر هم پوره ملاوي شي آیا دا سي جایز دي کنه دا سود دی چې سره زر پوره په پوره واپس واخلي او په غي باندې د میاشتې ګټه مخلي دا سود دی حرام دی یو کس تاسو کړي چې د خره غوخه خوړل حلال که حرام بل تاسو کړي دی چې کوم زناور شیرمخان غشلول کوي په پنجو یا په غاخونو باندې دا غي خوراک حلال نه که حرام دی نو حرام یو کسوي چې یو سړی دی په بل ملک پاتې کیږي حالت کې ټول غیر مسلم دي مسلمانان نږدې نشته دا سړی ک نفلی صدقه ور کوي نو آیا دی غیر مسلم ته ورکول شي او کنه ځان سره کی دي چې چرته مسلمان او ویني هغه ته ور غیر مسلم ته هم ورکول شي هغه ته د کپړو ضرورت وي هغه ته د خوراک ضرورت وي هغه په خېټه باندې نه هري نور کول شي یو کس تاسو کوي چې د خزیمه نوم څه مطلب دی نو خزیمه د صحابي نوم دی او د صحابو د نومونو په مطلب او معنا کې تاسو کول نه دی وکړ په دې نیت کې چې دا د صحابي نوم دی او مقصد ستاسو دی چې الله جل شانه دا بچي د هغه صحابي په شان کې بل تاسو کړه چې تاسو پسندیده نوم څه دی یو ماشوم ته نوم کې خلی نو ته یوازې په یوازې معنا تاسو کوس مې ذهن کې نشته بیا سوچ وکړو یو کس تاسو کړه چې امام د مازیګر په مسکه مازیګر موزي کولو په اخر قاعده کې کېناستو نه خاصه دو 15 رکعات یو او سجده ساو یو کوي چې زمانو ټیک شو آیا دا مزو دوباره کو او کنه امام ته پکارو چې بیا واپس راغله وي قیام نو واپس راغله وي رکوع نو واپس راغله وي پیرانلو نو سجده ساو یو کنو بعض حضرات کوئی چې دې سره مز نه کیږي بلکې دته پکار دی چې د مز اعاده وکړي یو طالب تاسو کړه چې لا اقسمو کې دا الله کومه ده الله زائده ده لا د نفي نه ده یو کس تاسو کوي چې د علم فضیلت ډېر دی او کله قرات فضیلت ډېر دی قرات د علم یو حصہ ده او علم عام دی ټول علم حاصلول په دې کې فضیلت ډېر دی یو کس وایي چې بعضی جمعهتونو کې د اذان نمخ کې درود پاک کوئی په سپیکر کې د دې عمل وضاحت وکړي سپیکر کې ویل نه پکار او درود پاک اصل په اذان پسې ویل شي د اذان نمخ کې نه ثابت او په پټه ځان سره ویل شي چې په سپیکر کې ویني دا د شوله کې د اذان کلمات وګرځي یو کس وایي چې مونږه والد سے بیمارو مونږه منخت کړی و چې مونږه به د ورجو دیګ ورکو او زمان پلار ټیک شو آیا مونږ د پیسې چاته ورکو او کله ورجو دیګ په څه طریقې اختیار کو او که یتیم خانه ته واسطو یا پرشتردارانو کې تقسیم کو بهتره طریقه دا ده چې دا دیګ د ورجو نه پخې او فقراو ته د پیسې ورکو او خالص فقیر ته ورکو مالدار ته نشي ورکولې خپل نشي وړې بچو ته نشي ورکولې ځکه چې دیګ پوخ کې نبي دیګ مالدارو تمزي او غریبانو تمزي
او د نظر مال ماردال او شتمن سړی نشي خوړی، هغه به خالص فقیر کی.